بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه یم جمیل لوغانی او زما سره زما ملګری محمد اسلام صاحب هم ناست دی. نن راسه ام ان ای صاحب صاحبزاده صبغت الله صاحب چې وفاقي پارلماني سیکرټري دی د ورسیز او زمونږ د بر دیر نه منتخب ام ان ای دی د علاقې نه نمایندګي کوي په قومي اسمبلی کې. او چونکې څو ورځې مخکې قومي بجټ پاس شوی دی او په هغه کې بیا د ټول نه مهمه او اهمه چې کومه زمونږ مطالبه وه نو هغه د دیر د موټروی په حواله باندې ده. په دې حواله باندې تېرو څو ورځو مونږ ګورو چې په مختلفو سوشل میډیا باندې هم خبرې کېږي. چیرمن ان ایچ ای خبر چې کوم دی هغه مخکې راوړی شوی دی. خلک دا خبره کوي چې یاره 1 لک روپۍ چې کوم دي نو هغه دې لپاره مختص شوی دی. په 1 لک روپۍ باندې خو 6 کیلومتره موټروی نه جوړېږي. نو دا مې ضروري وګڼله چې نن ام ان ای صاحب نه دغه میسج هم ریکارډ کوم، دغه نه پوښتنه هم وکړم چې یاره آیا واقعي زموږ د چې کوم موټروی د هغې لپاره 1 لک روپۍ مختص شوي دي که نه د دې لپاره نور بجټ حکومت مختص کړی دی. د دې نه علاوه په قومي بجټ کې د بره دیر د ترقیاتي چې کوم سکیمونه دي څومره سکیمونه زموږ منظور شوي دي په دې کې میګا پروجیکټ څومره دي. نو ام ان ای صاحب ټول ناول خو تاسو ډېر زیاته شکریه ادا کوم، ډېره مننه چې موږ لم ټایم راکړو چونکې دغه د موټروی انتهایی اهمه ایشو ده چې په هغې باندې زموږ ورسیز او زموږ د ملک دننه خلک او بیا په خلکو کې یو کنفیوژن دی. موږ ګورو چې اساسو شان چې کومه سیاسي مشران دي هغوی هم دا خبره کوي چې یاره د دیر موټروی چې کومه ده د حکومت هسې یو دکاوه ده، د دې لپاره چې کومه ده نو پیسې نه دي ښودې شوي دي په بجټ کې. نو که په دې ډول باندې تاسو لږ شانتې دغه کلیر کړئ. او دویمه دا چې څومره په قومي بجټ کې زموږ په اوسني بجټ کې زموږ د دیرباله دپاره کوم میګا پروجیکټونه منظور شوي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو جمیل لوغانی صاحب او اسلام صاحب او زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو زما د غږ نن د خپل چینل په ذریعه باندې زمونږ د دیرباله عوامو ته تاسو رسوئ. او چونکې نن د دې اوورسیز دپاره زمونږ دلته کې په دیر ډي ایچ کیو هاسپیټل کې د هغوی د کم ویکسینیشن کم مطالبه چې وه د وزیر اعظم صاحب په خصوصي دلچسپۍ سره هغه نن حل شوه او دیربالا ته چې دی نو هغه دلته کې ویکسینیشن سټارټ شو. زه هغه سلسلې له د جایزې دپاره راغلی وم. ښه ده تاسو میلاو شوئ او زمونږ دا غږ تاسو زما عوامو ته ورسوئ. او زما خواهش هم و چې زه د پریس کانفرنس په ذریعه باندې زه د خپل دیر عوام چې دي هغه باخبره کړم او کوم پراجیکټس چې شوي دي څه روان دي یا د خلکو څه خدشات دي یا ناقدین چې کوم الزامات لګوي نو چې زه د هغې جواب ورکړم. د ټول نه مخکې خو زه د دیربالا عوامو ته زه دا خوشخبري اورم چې زمونږ موجوده حکومت فوکس چې دی نو په هغه په زراعت باندې دی، په اګریکلچر باندې دی. او زه حیران یم او زه افسوس هم کوم. په کار داره چې د دیربالا دپاره یو ښه کار کیږي، یو میګا پروجیکټ راځي نو دا د سیاست نه بالاتر دا زمونږ د دې قوم او زمونږ د آینده مستقبل دپاره دا پروجیکټس او دا میګا پروجیکټس مونږ د منظورۍ په هغې کې مونږ خپل کوششونه کړي دي د دیربالا او پاین دپاره. لیفټ اینډ رایټ کینال چې تقریبا څه کم 5 ارب روپۍ دي دا یو میګا پروجیکټ چې دی نو دا منظور شوی دی. ما په دې اوسني بجټ کې فیډرل ګورنمنټ به دا جوړی او انشاءالله د دې نه به تقریبا 12,000 نه واخله د 15,000 ایکړ ځمکه چې ده نو دا به سیراب کیږي. نو دا د دیربالا د دیر پاین د دواړو د عوامو دپاره یو خوشخبري ده. په کار داره چې یاره دا هایلایټ شوي وی ما خو په اسمبلی کې خپل سپیچ کې دا هایلایټ کړي دي. د هغې نه علاوه زه مشکور یم د خپل فیډرل ګورنمنټ چې هغوی موږ ته په دې کې هم د دیربالا دپاره انشاءالله په یو مد کې پیسې ښودي دي. او څنګه چې ما ستاسو سره ډسکس کړه چې انشاءالله دغه اماونټ چې دی نو دا به زه انشاءالله د دیربالا د عوامو د کومو عوام چې دي بنیادي ضروریات د قوم د مستقبل دپاره چې کومه منصوبې اهم دي نو زه به دا د قوم د خواهشاتو مطابق دا پیسې خرج کوم انشاءالله. او په هغې کې چې د عوامو څه ډیمانډ و زه انشاءالله ستاسو سره دا کمیټمنټ کوم دا سپیشل ګرانټ دی او دا به انشاءالله زه داسې منصوبې به انشاءالله په هغې باندې کوم چې هغه به انشاءالله د دیربالا د عوامو او زمونږ د آینده نسلونو دپاره انشاءالله مفید وي. د هغې نه علاوه د سړکونو په مد کې هم د اوبو غټ غټ سکیمونه دي. لکه زه به نور نه وایم خو یو درته صرف وایم چې ستا د عمرکوړ چې دا هلته کې خلکو نقل مکاني کړې ده او دومره وخوښ و هغه خلک د اوبو د سہولیاتو نه محرومه دي. ما غولم پکې یو پروجیکټ منظور کړی دی انشاءالله په دې میاشت نیمه کې به د هغې ټنډر راشي تاسو ته په نظر راځي.
یو خدا دی دا غین علاوه د بجلی په مد کې هم کافی ان شاء الله مونږ مخکې اقدامات کړي دي زمونږ دا تسلسل چې دی نو دا به جاری د دې علاوه زه چونکې د پاکستان تحریک انصاف نماینده یم په وفاق کې هم زمونږ حکومت دی او په صوبه کې هم زمونږ حکومت دی زه کله کله په دې سوشل میډیا ګورم یاره دا خو صوبایي پراجیکټ دی دا صوبایي پراجیکټ دی خو دا زه د وزیر اعلی نه کوم دا 18 ترمیم نه پس ایجوکیشن هیلث نور داسې منصوبې چې دي ایون کمیونیکیشن دا هر څه چې دي نو دا د صوبو سره دي دا صوبایي سبجیکټ دی خو زه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا زه مشکور یم زه د هغه دلته د هغه زه فوکل پرسن یم زه د هغه دلته کې نماینده یم د خپل پارټۍ زه نمایندګي کوم او زه مشکور یم چې د دې نه مخکې هم ماته پیکیج راکړی صوبایي محکمې دي خو زه پکې د عوامو خدمت کوم د قوم چې کوم مسایل دي د هغې د حل دپاره زه خپل کوششونه پای کې کوم نو زه مشکور یم چې یوې خو ماته په صوبایي بجټ کې هم پیسې ښودي دي د سړکونو د پلونو د اوبو سکیمونه کم چې دي انشاءالله په هغې باندې به ډېر زر عمل کیږي او د هغې نه علاوه د دیربالا عوامو ته کم میګا پراجیکټس چې د موټروی په شکل کې چې د دې دپاره ما 3 کاله د قومي اسمبلی په فلور باندې اواز اوچت کړی دی ما وزیر اعظم سره په دې کې ملاقاتونه وزیر اعلی صاحب سره نن هغه پراجیکټ چې دی نو هغه یقیني شو او هغه د بجټ حصه شوه د دې نه علاوه د انډسټریل زون دپاره زمونږ په 2019 کې ما د وزیر اعظم صاحب نه په دې کې ډایرکټیوز اخیستي ما شیر کړي دي تاسو ته مې رالیږلي او انډسټریل زون چې زما د قام بچی به په خپل کلي کې په خپل علاقه کې په روزګار باندې دا زما یو د زړه ارمان و حالانکې دې دپاره خو چا ټرینډ نه دی چلولی د دې دپاره ګوره سوشل میډیا ټویټر باندې ټرینډ نه دی چلیدلی خو زه ستاسو په خپله زه ستاسو ټرینډ یم زه د دې قوم اواز یم ما ته پته ده چې د دې قوم له څه کول پکار دي زما په ذهن کې چې څه راځي ما ته چې څوک مشوره راکړي نو موږ هغه باندې عمل هم کوو نن هغه انډسټریل زون چې دی نو انشاءالله هغه یو حقیقت شو او نن هم تاسو موجود وئ چې ډیپټي کمیشنر صاحب سره دې حوالې سره زما میټینګ وشو او سایټ سلیکشن باندې زموږ خبرې روانې دي چې موږ سایټ سلیکټ کو او انشاءالله موږ په دې باندې عملي ګامونه واخلو د دې نه علاوه ریسکیو 1122 دپاره د هغې د بلډینګ دپاره په بجټ کې پیسې ښودی شو دي د واړی ګرلز ډیګري کالج دپاره په دې کې پیسې ښودی شو دي او نور هم داسې منصوبې دي چې یاره انشاءالله هغه به تاسو ته په نظر باندې راځي څه څیزونه لکه د کایټ پراجیکټ نه د ورلډ بینک نه موږ هغه پراجیکټس دي د ټوریزم په مد کې نو انشاءالله هغه خو چونکې په بجټ کې نه دی د کایټ پراجیکټ نه دی ورلډ بینک نه دی نو هغه په بجټ کې نه دی راغل خو انشاءالله دا به زمونږ د ترقیاتي پیکیج او د ترقیاتي ډیولپمنټل پلان چې د دیربالا دپاره دی د هغې به انشاءالله ایسئ ټیک ده جي خبره روانه ده چې د موټروی په حواله باندې چې یاره زمونږ د موټروی دپاره صوبایي حکومت اعلان کړی دی خو د موټروی دپاره 32 ارب روپۍ لګي او په هغې کې صرف خالي د 1 لک روپۍ الوکیټ شوي دي 1 لک روپۍ هغې ته میلاو شوي دي باقاعده چې کومه دی نورې پیسې نشته دا لکشن وضاحت ته دی وکړي جمیل روغاني صاحب زه ستاسو د دې میډیا په وساطت سره هغه خلکو ته که څوک نه پوهېږي نو او خیر دی یا مطلب دا دی چې عام کارکنانی د پارټۍ عام خلک او هغه د مشرانو نه څه واوري او شیر کوي نو هغه خو خیر دی هغه ناپوهي ده خو زه حیران دا یم جمیل روغاني صاحب چې څه خلک د قومي اسمبلی ممبران پاتې شوي دي اوس هم پکې څه د صوبایي اسمبلی سیټنګ ممبرز دي او هغو ته د اوسه پورې دا پته ونه لګېده چې د بجټ الوکیشن څنګه کیږي د بجټ چې کوم هغه ټیکنیکلیټیز دي هغه څه دي پبلک پرایویټ پارټنرشپ څه شی دی زه ډېر افسوس کوم که دا خلک نه پوهېږي ناخبره نو زه دا وایم چې دوی ټول عمر د دې قوم هغه وخت ضایع کړی دی چې یو سړی د قومي اسمبلی ممبر پاتې شي په غټو غټو عهدو باندې پاتې شي یو ځل مخکې یو کس ایم پی ای پاتې اوس سیټنګ ایم پی ای مي او هغه ته دا پته نه لګي چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ وایي څه ته هغه ته دا پته نه لګي چې دومره یو میګا پراجیکټ د دیربالا دپاره منظور شو دا د کم ډپارټمنټس نه د دې اپروول راغی کم حد ته ورسېد د بجټ ته څنګه راورسېد دا به څوک جوړوي د دې دپاره به الوکیشن څوک کوي دا به د کم بند کېږي زه ډېر افسوس کوم که نه پوهېږي نو الله دې ورته هدایت وکړي او پکار دا ده چې اوس پوه شي ځکه چې بدقسمتۍ نه په ماضي کې میګا پراجیکټس چا ذکر نه دی کړی د دې دپاره څه سټرګل نه دی شوی همدغه روایتي پلاستیک پایپ دی او
کوسه ده او د دې سیاست شوی دی او د قوم نه ووټ اخیستی شوی دی نو بهرحال که دا نه پوهېږي نو هم الله دې پوهې کړي او کیدای شي بیا به پوهېږي خو زه راځم او که پوهېږي او بیا قوم ته دروغ وایي د قوم د ګمراه کولو کوشش کوي قوم ته په زړونو کې شکوک شبهات اچوي نو په دواړه صورتو کې دا ګناهګار دي او د قوم مجرمان دي زه لږ وضاحت کوم جي موټروی چې دا نو دا به په پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې جوړیږي دا به حکومت په دې کې خپل وسایل نه استعمالوي دا به حکومت ګورنمنت اف پاکستان یا صوبایي حکومت یا مرکزی حکومت دې ته لوکیشن نه کوي په بجټ کې زه افسوس کوم چې د دیر د موټروی هغه یو لاین یې راغستی دی او دا بیا تاسو د دې میډیا په ذریعه باندې دا تاسو چې شیر کوي جمیل روغاني صاحب تاسو سره به ټایم نه خو زه دا تاسو ته لږ زه تاسو ته تفصیلات او دا بیا شیر کوي دا غون یو پیج دی دا ان شاء الله تعالی به دا تاسو ته د عملګری دا د بجټ بوک کاپی ده د دې خلکو نه پکار دار چې عوام دا تاسو کې چې تاسو د دیر موټروی راغسته دا پوره یو فهرست دی بالکل زه تاسو ته لږ د دې وضاحت کول غواړم د میډیا په ذریعہ باندې جمیل روغاني صاحب دای څه لیکل دی نیو پروګرام دا د بجټ کاپی نه د ای ډی پی بوک نه دا ما اغستی دا په دې کې لیکل دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ په دې کې 1271 ای ڈی پی سیریل نمبر دے او دای لیکل دی ایکوزیشن آف لینڈ فار دیر موٹروے کاسٹ 3210 ملین روپیز 32 ارب روپی دیتے لوکیشن کڑا دے 0.001 لکه 1 लाख روپی خدا لاندې ته وګوره کنسٹرکشن آف پشاور ڈی آئی خان موٹروے کاسٹ ہے دے 205.9 بلین روپیز چونکہ دا سے تقریباً 300 کلومیٹر سڑک دے نو دیتے سمرا ایلوکیشن کڑا دے 0.001 1 लाख دیتے سیم ایلوکیشن کڑا دے زدر تبل منصوبہ ویما دا دے component for construction of expressway from Baba Serai district Buner to Katlang interchange Swat motorway دیتے سمرا ایلوکیشن کڑا دے 001 بل یو پیج درته دا دی راخلمه بل یو پیج یو ګټه منصوبه درته بل وایم چیرې پاغه باندې عمران خان صاحب هم داغه بار بار ذکر کړی دی پاغه باندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا هم داغه بار بار ذکر کړی دی چې دا به ان شاء الله زمونږ دا پروجیکټ د سی پی کې څه جوړیږي پاغه کې یو پروجیکټ خیبر پاس اکنامک کوریډور پروجیکټ کے پی ای سی دا بلین روپیز پروجیکٹ دی خو دې ته لوکیشن څومره شو دی 0.001 ټیک ته جی دا زما د خبرې مقصد دا دی چې صاحبه د ډی آی خان چرته کې مولانا فضل الرحمن صاحب یا بل لیډر خو نه ویله چېرې اپوزیشن هم چرته ونه ویل چې دا دوکه شو د فراډ شو دی ځکه چې خلک څه نه څه پوهېږي په دې څیزونو باندې د بونیر د سوات یا د پېښور د خیبر پختونخوا نور بل ځای نه خو په دې باندې اعتراض رانغی هغه د دې نه ډېرې غټې دي خو هغې ته هم 1 लाख روپۍ لوکیشن شوی دی زه د قوم په ذهن کې چې کوم خدشات دغه واضح کول غواړم دا به یو پرایویټ کمپنی جوړوي اف ډبلیو یا ان ال سی یا د ترکی کمپنی یا چاینیز کمپنی هر چا چې واغس هغه به په دې باندې خپل کار کوي خپل خرچه به هغو کوي دا به د ګورنمنټ نه په لیز باندې واخلي د 20 سال د 25 سال څنګه چې زمونږ د سوات ایکسپریس وی جوړله د هغه تاسو ګورئ په کم بجټ کې هغې ته لوکیشن شوی په هغې کې ما ته څوک راوښی چېرته لوکیشن ورته شوی خو هغه جوړه کړه صرف لینډ ایکوزیشن چې دی کاسټ آف لینډ دا به ګورنمنټ آف پاکستان د دې پیمنټ کوي د دې وضاحت ما مخکې کړی دی زه اوس بیا کوم ما په بجټ سپیچ کې کړی دی خو زه افسوس دا کومه چې هغه خلک په دې باندې یا پوهېږي نه تاسو وایي ځکه څنګه 61,500 ملین روپیز دا وی جی ایف یو مده په بجټ کې د لپاره الوکیټ شوی دی چې د پبلک پرایویټ پارټنرشپ تحت کومه منصوبې جوړیږي نو دا به د دې مدنبه هغه ته الوکیشن مینه سے مطلب په ډی آی خان کې په موټروی کار شروع کیږي په سوات کې په پیښور کې شروع کیږي په صوابۍ کې شروع کیږي داغونه بدل د مخ کې شروع کیږي هغه به رستو کیږي زه دا ګارانټي ان شاء الله اخلم چې داغونه به د مخ کې کیږي ان شاء الله او زه به دا دیو ته په 2023 کې ان شاء الله شو کوم دا به ورته مخ کار کو د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د دې دومره پروپاګاندا باوجود دومره د قوم د گمراه کولو باوجود او هر قسم پروپاګاندا چې تاسو وکړه نن
موټروي ان شاء الله حقیقت دی. دا زه افسوس کوم چې یا خو پوهیږي نه یا د قوم د ګمراه کولو کوشش کوي. نو په دواړه صورت کې به ان شاء الله دا قوم ته مختورني او دا به د قوم سره چې کم دوکې او فراډونه کوي. نو زه دا وایم چې د دې نه پس خو په کار داره چې د دې د اصل مخونه قوم ته مخامخ شي. ټیک شو جی مینه صاحب څنګه چې جمیل صاحب خبره وکړه د موټروي حواله سره تاسو خبره وکړه چې یاره چې څنګه د دیر موټروي څومره کاست او څومره ورته پیسې خو د شو دی په بجټ کې دا شان د ډي خانم دی خبره خو واضح شوه دوکه کیږي نو یوازې دیر سره باندې کیږي ټولو سره باندې کیږي او تاسو وایي چې یاره دغه دوکه کېدې نشي. خو د سیپیک الټرنیټ روټ حواله سره خبره کیږي. 13 ورځ چیرمن نه چې په خپل پریس کانفرنس کې ویل چې په باندې یو کوېسچن وشو هغه دا جواب ورکړو چې دا حصہ نه د الټرنیټ روټ نه دی دغه حواله سره تاسو وایي جی د دې وضاحت چې موږ مخکې هم کړی دی او موږ تاسو ته مخکې ویلي دي چې څه خلکو یو کمپین دلته شروع کو او هغه چونکې د دې میگا پروجیکټس نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم اقدامات کوي د دې نه هغه خوفزده دي. نو هغه مختلفو هغه انګلیش کې یو دغه دی یو فلسفي وایي وای if you can't convince them confuse them وای کته څوک نشي مطمئن کولای نو وای کنفیوز کا نو کنوینس کولای خوشی نه ځکه چې یو سړی ټول عمر د پلاستیک پایپ سیاست کړي به قوم سم مطمئن کی نو هغه د قوم د کنفیوز کولو کوشش کوي. سټم یو ټرند چلیدو چې دا خو د سی پی کې سوا اسبا در سی پی کې سو نو چاتی وستا لکه حکومت پاکستان بغواړي چې زمونږ نور پروجیکټس په سی پی کې شامل شي. زه دا نه وایم چې دا د پاکستان تحریک انصاف حکومت هر حکومت چې دی د دې نه مخکې د کوشش دی چې موږ زیات نه زیات پروجیکټس په سی پی کې شامل کو. موږ هغه ټایم کې ما دا ویلیو چې دا د سی پی کې څه نه ده ما هغه ټایم کې دا ویلیو چې دا چرته کې د موټروي نه ذکر شوی دی نه د دې منظوري شوی ده. ما تاسو ته د ای وی ټي خیبر چینل کې زه په ټاک شو کې ماغه د پی اس ډی پی کتابونه مراغستې دي او که څوک زما سره مناظرې ته کینی نو موږ ورته تیار یو چې کینی زموږ سره چې دا نه دا یو انډرسټانډینګ شوی دی یو فیصله شوی ده چې دا به د سی پیک الټرنیټ روټ دا الټرنیټ روټ به ان شاء الله یو د N45 کم سړک چې دی دا به می او کم زمونږه ایکسپریس وے چې جوړیږي دا به ان شاء الله د سی پیک حصہ جوړیږي. پای کې ډی خان موټر وای دی شوی نه دی د نه چیرمن کو ویلی نو ټیک ویلی لکه دا منظور شوی نه دی خدا زمونږ ګورنمنت فیصله کړی دا چې دا به مونږه د سی پی کې حصہ جوړو او داغه واضح ز تاسو ته دا زمونږ د پاکستان تحریک انصاف د ګورنمنت کم انوال پلان چې دی دا هغه ترقیاتی منصوبې چې دي کم چې پدې کې شامل دي چې دا به ان شاء الله د 2021-22 کم زمونږ فاینانشل ایئر دی انوال پلان دی زمونږه نو دا به زمونږه ترجیحات به صحیح پدې کې به مونږه زمونږه را روان مستقبل کې به زمونږه حکومت په سی پیک کې څه کوي ادروایز به څه کوي نو د هغې ټولو منصوبو تفصیل دې کې شامل دی. او زه د دې عوامو ته دا خوشخبری اورومه چې ان شاء الله تعالی دا تاسو جمیل لوغانی صاحب د دې نه بیا تاسو پکچر واخلئ پبلک پرایویټ پارټنرشپ اتارټي د دې لپاره جوړه شو دا دغه تحت چې کومه منسوبې دي د دې نه تاسو بیا سکرین شاټس واخلئ او دا د قوم ته وضاحت وکړي چې قوم په دې باندې پوه شي. بیا دا لیکل دي انیشیټیوز انډر سی پیک فریم ورک په سی پیک کې کم کم منصوبې زمونږه الریډي شامل دي. سیکنډ فیز اف سی پیک هیز بین انیشیټډ دا یو پورا پلان دی او زه د دیربالا عوامو ته زه خوشخبری اورومه چې زمونږه جے ډبلیو جی ورته وایي جاینټ ورکینګ ګروپ کم د پاکستان او چاینیز ګورنمنټ چې کومه ده د هغې نه دا منصوبې اپروو شوي دي. دا اوس جے سی سی کم میټینګ چې انشاءالله کیږي د هغې الریډي انډرسټانډینګ شوی دی چې دا به د هغې صحیح کم کم منصوبې دي او انشاءالله چې نیکسټ جے سی سی میټینګ هغه کله پاکستان کې یا په بیجینګ کې په چاینا کې کیږي نو که په هر ځای کې نو انشاءالله ګورنمنټ اف پاکستان چې کومه منصوبې فاینل کړي دي نو په هغې کې زه تاسو ته دا وایم د سی پیک the following projects will be proposed for inclusion in the CPEC framework in 2021-22 and will be discussed in په دې already دا میټینګ شوی دی دا خو چونکې هغه ټایم کې بک چاپ کېدو and subsequently in the JCC
میټینګ کومه منصوبې دي جی نمبر 1 سوات ایکسپریس وے فیز 2 82 کیلومیٹر ڈی خان پشاور موٹر وے 365 کیلومیٹر اینڈ دیر ایکسپریس وے 26 کیلومیٹر دا د سی پیک کم فریم ورک کی دوی شامل کړي دي په نس جی سی سی میټینګ کې به ان شاء الله د دې اپروول ورکړی کیږي خو زه د دیربالا عوامو ته دا یقین دهاني ورکوم چې سی پیک لا فولي فنکشنل نه دی دا د 2029 پورې دا پروجیکټس روان دي خو ان شاء الله دا 2029 نه دا به ان شاء الله هم زمونږ د پاکستان تحریک انصاف د 2023 پورې چې زمونږ کوم ګورنمنت دی ان شاء الله زه تاسو ته دا یقین دهاني در کوم او ګارنټي در کوم چې دا به ان شاء الله موټروی به هم جوړیږي او د سی پیک سبب ان شاء الله جوړیږي دا زه تاسو ته په ګارنټي سره ان شاء الله دا وایم چې دا ګوره د قیادت نه د مخکینی په شانتي زه افسوس کوم د دیربالا عوامو ته سوشل میډیا اکټیویسټ چې د هغه خلکو احتساب وکړي د هغه خلکو خلاف مهم وچلوي چا چې د موټروی ذکر نه وکړي چا چې د موټروی د پاره आवाज نه اوچت کړي چا چې د موټروی د پاره کوششونه نه وکړي څوک چې په هغه ټایم کې په اقتدار کې د سوات موټروی څنګه بنیادی خوده کېدو او په هغه وخت کې د دیربالا د دیرپاین د چترال د باجوړ د پاره د موټروی ذکر نو زه افسوس کوم هغه خلک هم راپاسي او تنقید کوي خو به هر حال ان شاء الله منګه ډېری خبرې نه کوو د میډیا په ذریعہ صرف ما وضاحت کاوه نور به ورته ان شاء الله تعالی په ګراوند باندې دا منصوبې پریکټیکل ان شاء الله ډېر شکریہ ډېر